الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين وخاتم النبيين رسول الرحمة ونبي السلام وإمام الهدى محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله وأصحابه شموس الفضل وأعلام الهدى وعلى من اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم ونهج منهجهم ونحى نحوهم وترسم خطاهم من الأئمة المجتهدين والمفسرين والمحدثين والعلماء الربانيين والمجاهدين إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. زما معزز مکرم علماء کرامو او زما د اسلام درنو خوږو مشرانو ورونو، دې مدرسه کې د قوم بچي قرآني علوم او نبوي علوم زده کوي. دا دینی مدارس دا د الله تعالی د رحمتونو د نازلېدو مراکز دي. په دې ملک چې د خدای رحم و کرم دی دا د قال الله او د قال الرسول برکت دی. په دې ملک کې جماعتونه دي، په دې ملک کې د دین مدرسې دي. د هغې د وجې نه الله تعالی دا ملک د عذاب نه بچ کوي. دا جماعتونه دا د جنت ټوټې دي. پیغمبر علیہ السلام فرمائی خیر و بقاء الارض مساجدها، پروئے زمین باندې بہترین ازمکه د جماعت زمکه ده. او وشر بقاء الارض اسواقها، ناکاره ټوټه په مخ د ځمکه باندې بازارونه دي. بازارونو کې دروغ ویل شي، بعضې دکانداران طول او پناب کې ټګي کوي، په سوداګانو کې ټګي کوي، دروغ وایي. په بازارونو کې زنانه بې حجابه ګرځي. هغه مراکز دي د خباثت. ځکه مسله ده چې دکانداران او تاجران دي صدقې ډېرې ورکوي. ځکه الصدقه تطفئ غضب الرب، الصدقه ترد البلاء. او جماعتونه مراکز دي د الله تعالی د انوارو د نزول او دا دینی مدرسې. ابراهیم ابن ادهم یو ډېر لوی بادشاہ تیر شوی دی، لیکن بادشاہی ته الله ته ورکه درویشي اختیار کا. د زهد او قناعت او د ورع او د تقوا ژوند را واغشتو. نو الله تعالی ډېر لوی مقام ته ورسولو. خاوند د کشف و کرامتو.
کشف دیتا وای چې د یو ولی الله د زړه سترګې هغه دومره طاقتوري شي چې بیا مانوي سوزونه ورته ښکاري تا ما ته د سر په سترګو څه نه ښکاري هغه ته بیا د اړه په سترګو باندې روحاني مانوي امور هغه مخامخ ښکارېږي دې ته کشف وایي دا اولیاء الله ته حاصلېږي ابراهیم ابن ادهم خپل کشف بیانوي او قسم خوري والله ټکه استعمالوي چې د قرآن مجید یو وړوکی طالب علم یا یو وړه جینۍ په لاره باندې روانئ او دا د الحمدو د سپارې طالب دی یا د سیقول الصفهاء د سپارې او دا هلک په دغه لاره باندې ځي په تمام علاقه باندې د خدای رحمتونه ورېږي دا د الله تبارک وتعالی احسانات دي د قرآن دومره برکت چې په حامل د قرآن په طالب د قرآن انوار و برکات نازلېږي اسی لیے مولانا صاحب تاسو ته دا حدیث هم بیان کو پیغمبر علیہ السلام فرمائی مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله یو قوم چې په یو جماعت کې جمع شي بیوت الله دا جماعتونه دي او هغه یتدارسون فیما بینهم په خپل منځ کې د قرآن مجید د الفاظو تکرار کوي د قرآن پاک دور کوي د قرآن پاک معانی او مطالب بیانېږي الا نزلت علیهم السکینه په هغې باندې سکینت او اطمینان نازلېږي او چاپېره تې رحمتونه او چاپېره تې فرشتي وي او وذکرهم الله تعالی فی من عنده الله تعالی ملأ اعلی کې د مقدسو کروبیون فرشتو کې ذکر کوي چې وګورئ پلان کې ده کې په جماعت کې زما بندگان زما د قرآن پاک تلاوت کوي د قرآن پاک درس ده خلق د قرآن پاک معانی او مطالب زده کوي د قرآن دومره لوی برکات دي تا ما ته نه ښکاري زمونږ د اړه سترګې ړندې دي قلوب العارفین لها عیون یرا ما لا یراه الناظرون د بزرگان دین د عارفینو د سالکینو د زړه سترګې دومره بیناوي چې هغه ویني هغه خبرې چې موږ په سترګو نه وینو قلوب العارفین لها عیون یرا ما لا یراه الناظرون واجنحة تطیر بلا ریاش الى ملکوت رب العالمین هغه ډیر لوی پروازونه کوي او د ملأ اعلی حالات ورته الله تعالی په قلب باندې الهام کوي نو قرآن پاک د رحمتونو ډک کتاب دا چې په کوم جماعت کې ویل شي په کومه مدرسه کې په تمام علاقه د الله تعالی رحمتونه ورېږي خوشا مسجد و مدرسہ خانقاہ کہ دروے بوت خیل و قال محمد اگا جماعت اگا مدرسہ اگا خانقاہ مبارک دا چه دا کم نا دا قال اللہ او دا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آوازون را دی پدی مدارسو کی قرآنی تعلیماتی دا رسول اللہ احادیث بیانیگی دا قرآن لستل دا سمر اجر و ثواب لري پیغمبر علیہ السلام فرمائی چاچی الف لام میم ہوئی نو 90 نیکی حاصل کی 90 لکا الف 3 ٹکی دی او لام کم بیا 3 دی او میم کم 3 دی او حدیث کرا دی من قرأ حرفا من الكتاب فلہو به حسنہ چاچی دا قرآن مجید یو حرف ہوئی
الله تعالی د یو حرف په بدل کې 10 اجر ورکوي نو 9 ته په 10 کې ضرب ورکوي نو 90 نیکۍ صرف په الف لام میم باندې حاصل شي. اندازه لګوي چې یو سړی په جمعات کې ناستی او دی د الف لام میم پوره سپاره ووایي سیقول السفهاء پوره سپاره ووایي ثمر لک اجرونه دې سړی چې کمدنو حاصل کړ. پیغمبر علیہ السلام یو ځل مدینه منوره کې په مسجد نبوي کې خپلو صحابو ته خطاب کوي چې زما ملګرو درنه یو تپوس کوم ایکم یحب ان یغدو الى بطحان و الى عقیق تاسو کې کم یو سړی دی چې هغه دا غواړي چې د بطحان کندې ته ورشي یا د عقیق او دا هغه دی نه یو سربه اوښه راولي او د الله په لار کې خیرات کړي یا 2 اوښې سربې راولي او د الله تعالی په لار کې خیرات کړي. بطحان یوه کنده ده د قبا د طرف نه د باران اوبه په هغې کې داسې راځي او دا کنده داسې راغلي ده د احد د غر خوا کې داسې مخکې تېره شوي ده او د عقیق کنده دا د مسجد القبلتین نه مخکې یو خوړ دی. نن سبا هلته اسلامي یونیورسټي جوړه شوې ده الجامعة الاسلامیه د مسجد قبا نه چې جامع اسلامي ته ځي نو بره په دې کنده باندې لوی پول دی په دې کې چې باران وشي نو پوره د دریاب مروبي او دا د رسول الله مبارک د جماعت نه 3 میله لرې ځایونه دي. رسول الله مبارک وایي کم صحابي دی چې هغه د بطحان کندې ته ورشي یا د عقیق او د هغه دی نه یو سربه اوښه راولي ټول ویجي کلنا نحبو مونږه هر یو سړی چې کندنو دا غواړي هر یو سړی دا غواړي. دلته کې یو سړی ته وایي چې لکه دلته حیات آباد کې په پلان کې ځای کې مفت ګډان تقسیمیږي شته چې یو سړی دلته نه ورشي ما په خیال خو هر یو سړی به پاسي چې مفت ګډ میلاویږي ولې ورته نه ځو ورزش نه به ورزش وشي. ټول وی کلنا نحب ذلک. رسول الله مبارک فرمایل چې یو سړی په جمعات کې د سحر د مونځ نه پس کینی او د قرآن یو آیت تلاوت کی یو آیت د دومره ثواب حاصل کو لکه چې د بطحان د کندې نه یا د عقیق د کندې نه یو اوښه راوسته او حلاله کو د هغې غوښې تقسیم کړي. دومره لوی ثواب دی چې یو سړی د قرآن مجید یو آیت د سحر د مونځ نه په جمعات کې تلاوت کړي نو یو خوش قسمته چې ناست دي او د سحر د مونځ نه پس پوره یو سپاره تلاوت کړي یا نیمه سپاره تلاوت کړي یا کم از کم 4 برخه څومره لوی اجر او څومره لوی نیکۍ حاصل کړلې. پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې یو سړی اوده کېږي او دا د اوده کېدو نه مخکې کم از کم 10 آیاتونه ولوستل 10 لم یکتب من الغافلین دی به غافلانو کې نه شمارلی شي. الله به فرشتو ته وایي ولیکئ د دی نوم دی هم د تهجد کوونکو سره شریک دی. 10 آیاتونه خو سړی چې دا 3 سورتونه ووایي د قل هو احد سورت ووایي قل اعوذ برب الفلق ووایي قل اعوذ برب الناس دا 14 آیاتونه شو. قل اعوذ برب الفلق دا 15 آیته ده او قل اعوذ برب الناس 11 آیاتونه خدا شو او قل هو احد 3 آیته ده کزیات ده نو دا 15 آیاتونه خو چې دا 3 سورتونه په ځان چوس کې پیغمبر علیہ السلام بچو د کېدو نو اعوذ بالله و بسم الله به وي بیا به قل هو احد وي بیا د قل اعوذ برب الفلق صورت به موي دا غینه مخکې به بسم الله وي بیا به بسم الله وي نو قل اعوذ برب الناس او دا 3 واړه سورتونه په خپل الله سبحانه چوف کړ او بیا د الله سونه رسول الله مبارک په تمام بدن باندې راخ کړ نو بدن د تمام آفات ظاهری
او باطنی نه الله تعالی چې کوم دنه محفوظ کی سړی چې د کیږي کم از کم آیت الکرسی دی پزان وای چې د کیږي کلمه وایا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله او دا درې سورتونه پته نه لګي کله کله سړی دی او دل راغلی ټول دیر زمینی مګه کې دنه بیا پراتی طوفان راشي خلق ختمي او سیلاب راشي او خلق ختمي نو چې سړی ود کیږي باقاعده د قران مجید آیاتونه دی وایي او د سوره حشر دا درې آیاتونه ډیر لوی اجر او ثواب لري حدیث کې را دي چې سړی اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم درې دلوي او بیا دا درې آیاتونه وایي هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز او یا زر فرشتي نگرانی کوي سمره لولي اجرونه او ثوابونه دي نو کما مدرسه کې چې اساتذه بچو ته یا بچیو ته قرآنی تعلیمات ورکوي په دې تمام علاقه باندې د الله تبارک وتعالى رحمتونه وري قرآن پاک د پیغمبر علیہ السلام په معجزو کې لویه معجزه ده او تر قیامت پورې به دغه معجزه دغه سي محفوظ وي د دنیا طاقتونو وسونه وکړ لیکن د قرآن پاک د یو زور او د یو زیر تحریف او تبدیلی ونه کړی شو خلق وسونه کړي لیکن پدې باندې قادر شوی نه ځکه الله تعالی د دې عظیم شان کتاب د ساتنې د حفاظت ذمه په خپل باندې غشتي ده انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون دا کتاب په کتابونو کې کتاب ده کتاب کا پروي زمين ده دا کتاب ده ذالک الکتاب کتاب کا په کتابونو کې ده قرآن مجید ده تورات کم ده زبور شو انجیل چلتا لاړو هغه سل صحیفه چې الله تعالی نازل کړي وي هغه څه شوي قرآن پاک لکه څنګه چې د مکې مکرمه په مقدس ازمکه نازلو او د مدینه منورې په نورانی فضاګانو کې نازل له بعینه اومغه کتاب مسلمانانو سره موجود دی بعینه اومغه قرآن مجید موجود دی د دې تمام آیاتونه محفوظ د دې تمام سورتونه محفوظ د دې تمام زورونه د دې تمام زیرونه د دې تمام شدونه د دې تمام مدونه هغه باقاعده محفوظ دي دا په معجزاتو کې لویه معجزه ده جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بكتاب غير منصرم پیغمبرانو موجودی خو موجودی وی لیکن هغه سره هغه معجزې ملاړې او در رسول الله دا معجزه د قرآن دا به تر قیامت پورې دغه سي تازه به تازه وي او دقه سي به محفوظ وي جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بكتاب غير منصرم آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جمال الاتق والقدم حافظ شماری شوی دا مخکراتو کې بعد رسالو کې ما کتلیو چې اتیا لکه حافظان رسیدلی دي او مخکراتو کې یو رسالی لیکلی دي چې 1 کروڑ ته حافظانو تعداد په دنیا کې ورسېدو پروي زمين
دا 1 کروڑ نه زیات حافظان موجود دي. زه چې وړو کوم زموږ کلي کې یو حافظ الفدین زرګرو زرګري به هم کوله او خلکو به قرآن مجید هم یادولو. نه په جانګیري کې حافظ و، نه په زیارت کاکا صاحب کې و، نه په نوخار کې و. دغه یو حافظ الفدین هغه نه بیا کوړي کې واتو تنو قرآن مجیدونه یاد کړل. نن زما د اندازې مطابق په کوړي کې څه د پاسه 2000 حافظان دي. دا د دې کتاب معجزه ده. څومره چې کفري طاقتونه کوشش کوي چې موږ دا کتاب د روی زمین نه لرې کو، دومره الله تعالی د مسلمانانو پړونو کې د دې کتاب سره مینه او محبت پیدا کوي. د هر مسلمان پړ کې دا جذبه ده چې راځم یو مدرسه جوړه کړم، یاره چې زما بچیم د قرآن پاک حافظ شي، چې زما لورم د قرآن پاک حافظ او عالم شي، او چې زما په کور کې د قرآن پاک او د حدیثو مدرسه. خبره یې وړو جینکو قرآن مجید یاد کو. نن نه 2 کاله مخکې 3 کاله مخکې تقریبا د فیصل جماعت اسلام آباد کې دی، دې کې د وړو ماشومانو مقابله وه، هغې ته یې زم غوښتم. زمونږ د قاری امین صاحب بچی اخلاق هغه قاری دی، او زمونږ د دیر بابا زوی مطیع الرحمن هغې ما ته هم دعوت را کړی، او یو عرب قاری راغلی و. په هغې کې دا شرط و چې هلکان به د 10 کالو نه کم وي. هغه هلکان چې د 10 کالو نه کم عمري او قرآن مجید یاد کړی وي، او هغې په 5 سوالاتو کې ټول جوابونه ورکړل، نو سعودي حکومت به هغې ته 2 ټکټه ورکوي. د هغې بچي پلار ته او بچی ته چې عمره پې وکړي، انعام یې دا و، انعام یې عمره وه، او هر بچی ته 2 ټکټې. که پلار ورسره دي، که ورور ورسره دی، او که بل سړی ورسره دی. په هغې کې د یو دردي لور د 7 کالو وه، هغې 7 میاشتو کې قرآن مجید زده کړو، 7 میاشتو کې قرآن مجید یاد کړو، او ډېره وړه وه، هم د 7 کالو او قد هم ډېر وړوکی و. هغې 15 سوالاتو کې فل جوابونه ورکړل. بیا ټولو خلکو دا مطالبه و، یاره دا وړه ماشومه د لږ تلاوت وکړي. تاسو په خدای یقین وکړئ کرسۍ ته خطی نه شوه، د جلسې سیکرټري په لاس و کې اوچته کو په کرسۍ کې دومره وړوکی قد و. حیرانه شو خلک چې هغې تلاوت وکړو. قدرت ته منظور او په دغه کال زه عمرې ته تلم، مسجد نبوي کې ناستم، او د مازدیګر وخت مولانا مطیع الرحمن راغی. دا زموږ د دیر بابا زوی دی، د مولانا عبدالحلیم صاحب را سره جوړ تا دا وکړل. هلکه کله رالی، څنګه رالی؟ هغه ماشومان مې راوستي کم ته چې سعودي حکومت ټکټونه ورکړي دي او ویزې ورته ورکړي دي. ما ورته هغه وړه جینۍ هم پکې ده، هغه به هم راوستي. او ما سره د مدینې منورې بعضې ملګري ناستو، بوډاګان، علما. ما رایه والا چې کم از کم مونږه د علماو ته وښیو چې الحمدلله پاکستان کې د پاکستان مسلمانان د قرآن پاک سره مینه لري. زمونږ مدرسو کې واړه بچي او وړې جینکۍ قرآن مجید یادوي. او هلته یو ډېر لوی هوټل کې ډېره کړو چې هغې کې اکثر وزیران او دا مالداره خلک ډېره کېږي. بله را دې راوسته هغه وړه ماشومه جینۍ ډېره وړه، او ما سره یو څو ملګري علما د شنقیط او څه د مدینې منورې ناستو. ما ورته دا جینۍ سعودي حکومت دې ته انعام او جایزه ورکړې ده. پروسه کال په اسلام آباد کې امتحاناتو د اول نمبر راغلی، او دې قرآن مجید یاد کړی، هغې نه منله. بیا هغې ته څو تپوسونه وکړل، او دې به یکدم د هغې آیاتونو نه مخکې آیاتونه لوستل. بیا هغې ویره دا د یو صورت مونږ ته واورئ، مې تاسو ورته یو صورت منتخب کړئ چې دا درته ووایي. هغې چې په کم قرائت هغه تلاوت وکړو، قسم د علماو بې اختیاره ووایي والله هذه موجزة القرآن الکریم،
دومره وړه جینۍ چې هغه د خپل لغت کې پوره نشي ویلی او د قرآن پاک آیاتونه داسې دي لکه ملغلرې د هغه په ژبه باندې. که د مولا لور خو بیا هم لا څه خبره ده، مولا به ورسره کور کې محنت کوي، یا د یو قاري او د یو حافظ لور، د یو دردي لور. دا د قرآن پاک معجزه ده، دا د قرآن پاک معجزه ده چې دا د وړو وړو بچو په زړونو باندې الله تبارک وتعالی نقش کړی دی. دا انګریزان چې د ملک ته رالل نو دی د خپلو وفادارانو نه تپوس وکړو په دې ملک کې بعضې خانان او نوابان چې هغه د انګریزانو تالی چټو چېره د مسلمان قوم باندې به مونږ څنګه حکومت کوو. هغې بېدینو ورته ووایي چې دا قرآن د مسلمانانو نه لرې کوي. بس قرآن چې څو پورې مسلمان د خپلې سینې سره لګولی په دی څوک حکومت نشي کولی. دا یو انقلابي کتاب دی، دا ترې لرې کوي. هغې بلا په لکونو ډالرې جمع کړي او په هغې قرآن مجیدونه اخیستل، کتبخانو ته به ورالو او په زرګونو قرآن مجیدونه به یې واخیستل. ډېر به په سمندر شهیدان کړو، ډېر به په اور باندې چې دا قرآن مونږ روکو. په میرټ کې یو کتب فروش چې صاحب د فراست او خاوند د کرامتو، هلته انګریزان ورځي چې څومره قرآن مجیدونه دي، څه قیمت یې دی. ویې لکه تاسو قرآن مجیدونه څه کوئ؟ چېرته انګریزانو؟ بیره دا مونږ فوج کې بعضې غریبانان مسلمانانی هغه قرآن مجید نشي اخیستی، نو دا په هغې تقصیر دروغ وایي. دروغ مه وایئ. معلومیږي ستاسو دا اراده ده چې دا قرآن مجید دنیا نه روک کوي. دا نشئ روکولی. دا زما وړوکی بچی دی، د د الف لام الحمد نه تر والناسه پورې قرآن مجید یاد کړی دی. دا کتاب د انجیل او د زبور او د تورات په شان یوازې په کاغذ نه دی لیک، دا د مسلمانانو د ډونو په تختۍ باندې لیک دی. نو د انګریزان هم پورا آرامیانی دی چې ملک ته ځي، د هغې ملک تمام تهذیب او تمدن، د هغې مذهبیات، د هغې هغه کتابونه دی پوره لوستلي. د انګریز قرآن مجید واغشتو او د دې ماشوم نه تپوس کوي چې دې نه مخکې ووایه. هغه یو آیت وایي، ماشوم ورته لس مخکې تیر کړي. څومره چې هغه ورته وایي انګریز واپس وراغی. بیا لکه په دې طریقه قرآن مجید د دنیا نه نشئ رکولی. دا یوازې په کاغذ نه دی لیک. موږ د یو وړوکي بچي امتحان واخیستو، دا د هغه په سینه باندې ټول لیکو. نو بیا څوک وو؟ نو بیا د دې خپلو یارانو نه تپوسونه وکړو. نو هغوی وي کالجونه جوړ کوي او د انګریزۍ په بنیاد باندې تنخواګانې مقررې کوي چې چاته ښه انګریزي وردي هغه ته ډېره تنخوا ورکوي. خلک انګریزۍ پسې شو او لوی لوی ډیګرۍ یې اخیستې، هغوی ته به غټې غټې تنخواګانې، قرآن مجید یې په ځای پرېښو. علامه ډاک اکبر الآبادي دی هم د دغه علیګړ د یونیورسټۍ ګریجویټ دی او لوی شاعر هم دی. هغه چې حالت ته وکتل چې لګیا دی خلک انګریزۍ پسې داسې ورړم دی چې قرآن یې شاته پرېښو. هغه یو لوی نظم ویلی دی او هغې کې دی یوں قتل پہ بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون نے کالج کی نہ سوجی. کہ فرعون خپله زمانه کې کالج جوړ کړی وی، نو د بني اسرائیلو د بچو د قتل بدنما داغ به په تندي نه ولګېدلی. نن مسلمانان داسې مسلمانان هم شته چې انګریزي د کلینټن او د بوش نه اعلی وی، حیران مشي ورته، او د قرآن مجید یو آیت نشي ویلی. د مسلمان په کور کې پیدا، د مسلمان د وینې نه او د مسلمان بیبي په سینه باندې په اسکون کې بچې چې هغه بیروني ممالکو کې ګریجویټ شي، انګریزي به داسې وایي چې ته دا خو د انګریز بچی دی،
ورته ویل که دا قرآن مجید وای نشي ویلی. دومره مینه ده د مسلمان د انګریزۍ سره چې د خپل قرآن او د کتاب نه خبر نه دی. تاسو خو شکر وباسئ بانډو کې یئ. دې بانډو کې بیا هم مسلمانانو کې هغه اسلامي شاعر، اسلامي غیرت او شهامت او هغه حیا چې کوم دنو پاتې دا خاریو کې بالکل مسلمان کرا پیدا انګریز شوی دی او بیا په قرآن باندې لګیا دی. تیرا دا اوس چې بل پاس شو دا کومې کمیټۍ پاس کړی دی عنوان ورته څومره مزیدار ورکړی دی، تحفظ حقوق نسوان. تحفظ حقوق نسوان او پاغه کې د زنا او سس کیسې دي او دا دی کې وای د شریعت خلافت نشته. الکه په شریعت پرویز مشرف پويږي او دا وزیران پويږي، کاغه مولا پويږي چې هغه په جمعات کې د خلاصي مونیانه تر بخاری پورې 12 کاله تیر کړي. دا اسلام داسې ټوکه ده چې هر یو سړی به په قرآن پويږي، هر یو سړی به چې کوم دنو مفتی وي. هغه خلک چې د عیسایانو په سکولونو کې هغه تربیت شوي هغه اسلام نه څه خبر دي چې اسلام څه ته ای بالکل اسلام نه دي خبر، بلکې بعضی خلک د انګریزانو نه دومره متاثر دي او قرآنی تعلیماتو نه دومره بې خبره دي. خدای تاغه ته دا ټول قرآن د الحمد نه تر والناس پورې تیر که کتا ته هم ګوري او بخاری ورته د انما الاعمال بالنیات نه تر آخرنی حدیث پورې چې کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان الله قدر ته ګوري. لیکن چې لارډ ګلیسټون دا وای، لارډ میکالے دا وای، لارډ برنارد شاه دا وای، ټول متوجي شه لکه ظالم مولا دی وای. یعنی په انګریزۍ دومره ایمان راړلی دی چې د انګریز یو مقوله پیش کړو ټولو خوځېږي چې دا خو زبردست سړی دی. دا زموږ د ایمان امتحان دی. د الله کلام د الحمد نه تر والناس پورې خیال اړونو کوي چې دا څه وایي مولا. او د بخاری ټول کتاب ورته وایا ځکه دین نه ده خبر، قرآن سره مینه او محبت نشته. او دا د قیامت نښې دي، دا د قیامت نښې دي چې خلک به د ډالرو د پاره او د تنخوا د پاره کتاب الله پریږدي. نن نه څه د پاسه 1400 کاله مخکې رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم ملګرو ته ویلیو چې د ما ملګرو بادروا بالاعمال فتنا، شابه نیک اعمال شروع کړئ، فتنې به راځي، فتنې کقطاع اللیل المظلم، لکه د تورې شپې په شان به تورې چپی وي. یصبح الرجل مؤمنا، سحر کې به یو سړی مؤمني د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه به وایي، ویمسی کافره، ماښام کې به کافر شوی، او ویمسی مؤمنا، ماښام کې به مؤمني، ویصبح کافره. دا ولې؟ یبیع دینه بعرض من الدنیا، دین به په لږو پیسو خرڅ کوي. مړه ډالر دی یو څو ملاو شي که زه به ایمان هم شل دله دی به ایمان شي. یعنی د ایمان اس قدر و قیمت بنی وی. یبیع دینه، رسول الله فرمائی دی به دین خرڅوي بعرض من الدنیا، په لږ رشوت باندې. خبر ورته پته چې دا قاتل دی او تاڼېدار به د قاتل په غیر قاتل کی، دا تاڼېدار به خدای ته څه جواب ورکوي؟ دا جج چې ورته پته ده دی قاتل دی لیکن د پیسو د پاره هغه خلاصوي او دغه په ځای باندې غیر قاتل کوي. یو ځل یو اخبار کې د یو تاڼېدار فوټو راغلی و لیکن شا طرف نه ورکړی و. وی شرمېږم چې خامخ ورکړم. شا طرف نه د تاڼېدار وردي را فوټو یې ورکړی و. تاڼېدارانو پولیس ته یې ویلي چې د الله نه ویرېږئ، رشوت مالئ، زه د خدای عذاب کې مبتلا یم، دا ځکه درته وایم من نکردیم شما حذر بکنید. او بیا قصه یې لیکلې ده چې زه پلانکي ځای کې تاڼېدار وم او د یو چودري زوی قتل وکړو
او ما پسې په منډه راغی چې دومره لکه روپۍ خوس والا او دومره مربي ځمکه به هم درکم زما دا زوی دی کیس نه بری کا ما د هغې په ځای د یو بوډۍ زوی ونیولو چې دا قتل تا کړی دی او د هغې دغه یو زوی د خدای په خدای کې بس هغه پانسي شو او ما په هغه ځمکه لویه بنګله ځان ته جوړه کړه نغدې پیسې چې راکړې و زه ریټیر شوی ما په ړومبۍ ورځ چې ورغلم هغې نوي بلډینګ ته سرکاري محل مې پرېښوده که پنشن چې ویده شم بوډۍ کوتک په لاسو کې نیولی و د ما دې سر ته راپرېږدم د یکدم راویښ شم میرا بچه لاو اوده کېږم کله چې اوده کېږم اقصا ما ته ورغی خوب ما باندې دغسې زار ګڼ ډېر دی الظلم ظلمات یوم القیامه الظلم ظلمات یوم القیامه د پیسو د رشوت دپاره ته یو غیر قاتل قاتل کې او قاتل لګیا د خلاصه یو ورځ را روانه ده د زری زری حساب پکېږي هلته کې ابلد مې یو عربي رساله کته او یو لوی پروفیسر وایي چې ما په خپل هم د دې تحقیق وکړو عربی کې یو قصه ده امریکا چې له عراق ته نه راغلي دا هغه زمانې قصه ده یو سړی مړ شو د هغه اووه بچي پاتې شو او ټول واړو مشرې دوی بس بالغ او دا سړی دکاندارو نو دا مشرې دوی دکان باندې پوهېدو د به دکان کولو قوت لا یموت گزاره به کېده لیکن د حکومت قانونو چې یو سړی به لازماً 2 کاله د حکومت ملازمت کوي جبرن د هلک پسې د حکومت طرف نه آرډر راغی چې راشه ملازمت وکړه او دغه هلک چې ملازمت ته ورشي بیا دکان خرابېدو نورونه د دې قابل نه و چې دکان وچلی چا دې بوډۍ کونډې ته ووایي چې داسې وکړه دا کور دې ګاڼه که او دومره زره سرقمو دا حکومت ته ورکړو نو زوی به دې د ملازمت نه هغی بری کړي نغدې پیسې چې خدای خبر 400 دیناره دي که څه دا چې ورکړي نو بیا هغه ملازمت 2 کاله هغه نه لرې شي نو د ابۍ غریبې کور خپل ګاڼه کو او حکومت ورته ویلو چې دا به په پلانکي تاریخ باندې ادا کوې نو ستا بچی به موږ د ملازمت نه بیا لرې کړو دا چې ورغله اډې ته هغه ځای د دې نه 240 کیلومیټر لرې و کم دی کې چې دا پیسې کم ښار کې ورکول غوښتل بسونه نو او دا سهار وختي هلته رسېدل غوښتل نو مازدیګر کې چا مجبوره که چې په ټیکسۍ کې کښېنه که نه خیر دی لږې پیسې زیاتې ورکړه کنې بیا به ټایم ته ونه رسېږي نو دا ټیکسۍ کې کښېناستوه او ټیکسي روانه شوه ډریور ته په لاره تپوس کوي چې ابۍ دا څه دومره ضروري کار دی چې تا ماني بس ته پرېښود د ټیکسي زیاته کرایه ورکې دا خو نیکه بیبي وه ساده ورته ټوله قصه وکړه چې زما خاوند مړ دی او زما 2 بچي دي او مشرې بچی مې بالغ دی لیکن حکومت ملازم کوي نو که هغه فوجي لګیا د ټریننګونه کوي نو بیا زموږ دکان به ټول خراب شي نو ما ته چا ویلي چې کور ګاڼه که او دومره پیسې حکومت ته داخل کړه نو بچی به دې د نوکرۍ نه نو هغه پیسې وې زوړم ډریور پوه شو چې یا بۍ سره خو دومره اشرفۍ شته ماښام وخت او یو غر باندې روان دي د ده نیت بد شو او ګاډی د سړک نه یو طرف ته ودرولو ابۍ ورته بچی ولې وی بس دعا کوه دا ګاډی لږ خراب دی او اسې دې خواخوا کېدو بیا دې ته وی ابۍ تم لږه راکوزه شه دې ګاډي ته لږه دیکه ورکو هغه غریبه پاکه بیبي وه او ده ورته مخکې نه زبردست اوسپنې یو دغه ساتلی چا راکوز شه په دې سر یې ورته هغه اوسپنه را پرېښوه کمزوري بوډۍ یې په هغه ځای کې پرېوته او دې د هغې د جیب نه 400 اشرفه وي که څومره دی ته یې وویستې او سیده ګاډی بیا خپل اډې ته واپس کو قدرت ته ګورئ که نه څه عجیبه نظام دی
هلته نورې سورلۍ اډکې ولاړې دي هلکه موږ به پلانکي ځای ته بو نه دی ولې به مو بو نه ځم خو کرایه به درنه ډبل هلم ځکه ناوخته دی هغه یې وی یاسته چالې خو موږ سواره که هغه سورلۍ را سورې کړو بیا هم په دغه لار راځي او دغه ځای ته ماسخوتن نه چې وایي راورسېدو هغه سورلۍ بیا ګاډي کې بېغمه اوده دي او دوم دغه ځای کې بیا ګاډي ودرولو چې دا ابۍ وګورم چې مړه ده او کله صافه کې لیټې چې ورته برابر کو باقاعده د هغې لاسونو اخفو حرکت کولو دی وی دا خو لا ژوندی ده کوز شو چې یو غټ کاڼی وګورم په دې سر یې را پرېږدم چې ختمه شي هسې نه که ژوندی شو حال به ووایي او چې کاڼی اوچتی په دې وخت کې د ډریور یو کریکه کا دومره خطرناکه چې په ګاډي کې اوده سورلۍ م را پاسېدې چې دا څه چل دی چې ویې کتل ډریور نشته سیټي خالی دی او دی کوز شو چې ویې کتل ډریور مړ پروت دی او چې ویې کتل ورسره خوا کې یو ابۍ ده او د هغې لاس او خپې حرکت کوي حیرانه شو چې هغې کې م یو بل ډریور و هغه دا ګاډی دغه کو دی ته مخامخ کو نو یو غټ مار په غره باندې داسې برخطو په تیزۍ دې سړي چې دې کاڼي ته لاس کړی دلته بس مارو د کاڼي سره بس الظلم ظلمات یوم القیامه خلکو وی دا ابۍ خو ژوندی دی راشه دا خو هسپتال ته ورسو او ډریور به کار کوي دی لاړل هغې ښار ته ابۍ ورسوله هسپتال کې داخله کا پولیس ته رپورټ ورکو چې دغسې موږ د پلانکي په ټایم کې په موټر کې سوارو ماسخوتن ټایم کې موږ دو ډریور کوز شوی دی او یو چغه وکړو موږ چې کوز شو نو هغه بیا مړ پروت و او دې سړي ته هم ډرایوینګ ورځي دی چې ګاډی دغه کو هغې ته یې مخامخ کو نو یو غټ مار بره په تیزۍ تلو نو معلومېږي دا ډریور مار خوړلی دی خو ډریور مونږ په ځای پرېښود ابۍ مو راوستي دا هلته پرته وه چې دا لا کمل رسېدلي ده مونږ خبر نه یو د ابۍ هلته پرته وه د هغې علاج شوی دی الله تعالی ابۍ جوړه که او پولیسو مګه مال راغی دا ډریور یې م یوړو مرده خانې ته ابۍ چې ټیک شوه او د بیان ورکولو قابله شو هغې ټول تفصیلي بیان وکړو چې دغسې زه کونډ یم دغسې چلو دې ډریور سره زه سوره شوي وم د ما نه بیا لاره کې تپوس وکړو چې ولې دی ما ورته ټول او دی بیا د موټر نه کوز شو دی یم کوزه کم زه بیا خبر شوي نه یم چې کوزه شم ما ته په سر سره پرېښول او اوس هسپتال کې په هوش رالم د ډریور تلاشي چې واخیستو مګه اشرفۍ جیب کې لا پرتې وې نو کله نا کله الله تعالی د ظالم نه انتقام فی الفور ملی الظلم ظلمات یوم القیامه نو ما دا عرض کولو چې یو لوی احکم الحاکمین رب العالمین جل جلاله موجود دی نو دی وجنا د قرآن او د احادیثو رڼا حاصلول پکار دی انګریزی باندې دومره ممین کېږه چې ته په خپل قرآن ډزې کې ته ځان عالم کا نو بیا وایه چې دا مسله داسې ده دا مسله داسې ده شاعر وایي اذا لم تر الهلال فسلم لاناس رأوه بالابصار تا چې سپوږمۍ نه لیدلي چپ کېنه او دا هغه خلکو خبرو منه چا چې سپوږمۍ لیدلي ده نو کوم علماو چې په قرآني تعلیماتو کې عمرونه تیر کړي دي او د رسول الله په احادیثو کې کلونه تیر کړي دي دا علم آسان خو نه دی دا طالبان 12 کاله 14 کاله تیر کی الله د قرآن مجید په مطلب او معنا باندې پوهیږي الله حلال او حرام چې کوم نه پیژني نو د قرآن تعلیمات د خپل بچو ته ورکوي موږ د انګریزي خلاف نه یو خاله انګریزي زده کا لیکن په شرط دی چې ستا د بچي پړه کې مخکې نه د قرآن رڼا موجوده وي د کم بچي پړه چې د قرآني علومو اثري بیا هغه د انګریزي په زهریلا جراثیمو باندې نه بیماره کېږي او چې د بچپن نه هغه لګیا د انګریزي وایي د خپل پیغمبر علیه السلام نوم ورته نه دی معلوم
دا ورته نه دی معلوم چې قرآن مجید کې څومره سپارې دي، دا ورته نه دی معلوم چې مکی سورت څه ته وایي، مدني سورت څه ته وایي، د دې نه دی خبر. تر دې پورې چې د مونځ فرایض او واجبات هم ورته نه معلوم. زموږ د پاکستان یو وزیر سیرت جلسه وه اسلام آباد کې، خلکو ته درود شریف پڑھیں، خلکو درود شروع کو، وزیر صاحب وی قل الله احد الله صمد لم یلد، خلکو ورسره خندل چې دا خدای حساب دا خو قل الله احد دا خو درود شریف نه دی. نو دا ما دا عرض کولو چې د دې مدارسو خیال وساتئ. په علماو نن ډېر لوی سخت وخت راغلی دی. نن بش او د بش ملګري د جرنیلانو نه یریږي، د فوج نه یریږي، د اټمي طاقت نه یریږي، د قرآن نه یریږي او د قرآن د طالب نه، د قرآن د طالب نه یریږي. باقاعده چې دا هغه خلق دی چې د خپل نظریه د اسلام په هیڅ قیمت چې کمنو نه پریدي. په جیلونو کې یاد کړی شوی قرآن مجید خلکو نه یری. عبدالسلام زیو په جیل کې قرآن مجید یاد کو. کافران دې ته حیرانه دي چې سره د دومره ظلمونو نه بیا مسلمان په اسلام باندې دومره مین دی چې د جیل په کربناکو المناکو حالاتو کې مغه لګیا دی قرآن مجید یاد دی. انګریزانو باقاعده د اسلام مطالعه شروع کړې ده او ان شاء الله هغه وخت نږدې دی خدای دې په دې کافرانو عذاب راولي. بیا به د اسلام جنډې شرق او غرب کې چې کمدنو ګوري. علماو د طلباو فریضه ده چې هغوی به حق بیانوي. علما ورثة الانبیاء، رسول الله مبارک عالمانو ته تاج خیر العلماء ورثة الانبیاء. زار شم د رسول الله مبارک نه دای نه دی ویلي الملوک والسلاطین ورثة الانبیاء، بادشاهان او جرنیلان کور کمانډران دای نه دی ویلي چې دا د انبیاء وارثان دي. العلماء ورثة الانبیاء، علما دا د پیغمبرانو وارثان دي او په پیغمبرانو باندې تکالیف او محنتونه راغلي دي. په علماو باندې همیشه خاص کر دا زمانہ د محنتونو ده. الله تعالی د علما د محنتونو نه بغیر کامیاب کی، د ابتلاګانو نه د الله تعالی بغیر کامیاب کی. لیکن راضی چې راضی نه بیا بخنده پیشانی سره. مفتی محمود رحمت الله علیه په قبر د خدای رحمتونه نازل کی. د بټو په زمانہ کې علماو ډیر لوی قربانی ورکړه د قادیانانو خلاف. تمام علما جمع او ټوله ترجمانی د مسلمانانو د طرفنا حضرت مفتی محمود رحمت الله علیه کوله او بیا خدای علما کامیاب کو. ټول پاکستانی قوم هم ورسره، تمام پاکستانی قوم د علماو شاته ولاړو او الله تعالی بټونه دا کار اغشتو. د بټو په زمانہ کې حکومت فیصله وکړه چې قادیانان کافران دي. بیا مفتی محمود رحمت الله علیه عمرې ته راغلو د شکریې دپاره چې الله تعالی مونږه کامیابه کو او یو اهمه مسله حل شوه. هغه ورځو کې زه مدینې منورې یونیورسټۍ کې وم، مفتی صاحب په مسجد نبوي کې و او د ماسخوتن مونځ شوی او ناوخته پورې ناست و. نو مفتی صاحب یې سبا خو زه ځم. ما ورته جی پاتې شئ سوره د نورم تیرې کوي، تاسو بالا د قادیانانو خلاف محنتونو او مشقتونو وکړل. مفتی صاحب وجړل، وی دې کې شک نشته چې حرمینو شریفینو کې ډېر سکون او اطمینان دی، لیکن زموږ قسمت کې وی سکون او اطمینان نشته. زموږ قسمت کې ټکارې دي. د یو فتنې نه چې فارغه شو بلې فتنې سر را پورته کړی، د هغې فتنې سرکوبي چې وکړو بله فتنه را زموږ په قسمت کې. او بیا ووی چې اشد الناس بلاء الانبیاء فلمسل ثم لمسل. د ټولو نه لوی امتحانات په انبیاء کرامو باندې را دي، بیا د هغوی په صحابو باندې، بیا په تابعینو او په تبع تابعینو باندې. د هغوی علما هم ورثة الانبیاء دي. خدای موږ پیدا کړي ټکر ورته او واقع هم دقسې ده.
دکاندار خو په خپل دکان کې مس ناسته خبر نه ده چې تحفظ نسوان څه ته وایي تحفظ حقوق نسوان نه دکاندار کارخانهدار د کالج پروفیسر ډاکټر انجینیر خبر نه ده دا خبرونه د مولا په سر دي د مولا که مولا چغه مو ماسې خلک وایي مړه دا به د خپل څه کاري نو د خدای انصافدانو ځان خبر کوي دا قرآن او دا حدیث او دا اسلام او دا مذهب یوازې د مولا نه دی الحمدلله دا د هر کلمه کو چې د لا اله الا الله محمد رسول الله وای دا دغه فریضه ده سبب د الله تعالی په مخ کې پیش کیږي د رسول الله مبارک په مخ کې به پیش کیږي تپوس بدر نه کیږي خان صاحب نواب صاحب کارخانهدار صاحب تاجر صاحب پروفیسر صاحب ډاکټر صاحب انجینیر صاحب تاسو مړه د دین د پاره قرباني ورکړی و ځان خبر وای دې مسلو نه چې کیږي دنیا کې زمونږ مقصد خدا دنیا نه ده چې موږ دنیا کې دومره بوخ شو په دنیا کې دومره موږ خښ شو چې موږ ته د اسلام باره کې معلومات شته نه دې مدارسو ته بچی را لېږئ دې ته خپل ماشومان را لېږئ په دې مسله کې مدرسه کې د موږ د محترم قاری عبدالرؤف صاحب بی سبق وای بیبیانې را لېږئ دې مدرسو ته چې هغه قرآن دکي هغه حدیث دکي او بیا دا علم په دې طریقې سره خور کی دا د هر مسلمان او د هر مسلمان بیبي فریضه ده چې هغه به علم دا نه ده چې بس وړو کوالی کې به کې من المهد الى اللحد العلم من المهد الى اللحد د مور د غیږ نه چې والی تر څو چې قبر کې په لحد کې نه پروت علم به باقاعده حاصله نو خپه کېږئ ما خدای درته مفت مدرسې جوړې کړې دي مفت مدرسې دا مدرسې په خپلو بچو او په خپلو لونو او خویندو باندې ډکې کوي چې دلته دی قال الله او قال الرسول دکي اله به د دنیا نقشه بدلیږي د دنیا نقشه به ځکه بدلیږي دا مرګره ما یو کتاب لیکلو د هغې باره کې هم دغه وکړه مکانة اللحیة فی الاسلام دا ما یو رساله لیکلي یو زمانه کې زه په غریبۍ کې حج ته تللی وم کراچۍ ته لاړم مولانا بن نوري صاحب رحمت الله علیه خدای دې په قبر انوار او برکات نازل کړي د هغه په سفارش به د سعودي ویزه میلاوېده او زه غریب وم په رجب کې تلو مېره چې دا ما ته میلاو شي او بن نوري صاحب افریقا کې ډېر ایثار شو کوشش مې وکړو لیکن ما ته د سعودي ویزه میلاو نه شوه زه بیا مجبوره شوم نو په دې اوچه لاره باندې روان شوم په ایران په عراق په اردن نه بیت المقدس کې روانم بیت المقدس هغه کې مسلمانانو سره یو مسلمان را باندې आवाज وکړ چې یا سیخ یعنی اے سیکا اما ګیرون راته یا سیخ ما پیدا نه کړل دال مې غر دویم आवाज امرت بیا پزوره وې نه بیا مجبورن واپس شوم مې ته ما ته ولې سکوي وستاګیره نه خدای انصاف ده ګیره خدای رسول الله مبارک سنت ته دا ته چا ویلي ویره زموږ مشران وی چې دلته د انګریزانو چې کوم جنگ عظیم نه غي کې دلته سکان بیت المقدس ته راغلو دا غیلولي ګیری وی نو مې ته پلار دانه دی ویلي چې استاد نیکه او استاد غور نیکم ګیری وی خیر بیا بلا خلق راجم شو یا ماته وی خیر دی الک ته نه دی پوي مې الک تاسو پوي کوي دغه ما تدریس لور زله په دور وی یا سیخ خندل بالکانو مون سره قسم دی یو دل بغداد کې روانم او ما سره د بلوچستان یو عجیب هغه مې ګرځولو دغه خشته دومره ګیره وه د بغداد الکانو مسلمانانو قسم دی وی چې والله ما رأینا مکنسة البلدیه اطول من هذا الدگن ذقن تای دگن وی
چې د ټون کمیټې جاروم دومره لوی نه ده، سړی ګیره دومره لوی، دا خنداګان شروع د دین نه نو خبر. ګیره ته باقاعده د ټون کمیټې د جارو پشان. خیر د ما ډېر طبیعت خراب شو او بیا دروانو مسجد اقصا کې مستا پړو بني صف کې ما دومره لوی خار کې یو شلتن په صف کې نو داسې مسلمانان د دین نه متناغي کوم د مونږه اکثر د افغانستان او د پاکستان خلکو چې کوم په دې لاره به حج تتلو نه دا د ګیري توهین چې ما کوتون بیا په مدینه منوره کې یو رساله ولیکله مکانه اللحیه فی الاسلام او بیا دا زموږ سلورم کال کې رسالم کا داغه مناقشه بیا کیږي او بیا ما هغه چاپ کړی دا یو مرګري داغه بیا پښتو کې ترجمه هم کړی دا په اسلام کې د ګیري سم مقام دی یعنی والا کل حال دلته کې ملاویږي والا قدامیت کیسه خبره رااله زیات وخنالم ډاکټر پروفیسر عبدالغفور صاحب موجود دی، نور نولی علماء موجود دی. دا درخواست تر تکوما چې د دې مدرسو سره ربط او تعلق پیدا کړي او دا مدرسه مو کته ډیر مختصر دی کېدا جمع شي سما یو لوی ازمکه ورته والی چې بالا په زرګونو جنکې پکې سبق ویل شي. دا زموږ فریضه ده بچو ته دینی تربیت ورکول، قرآنی تعلیمات خودل، نبوی ارشادات خودل، دا د هر مسلمان فرض دی. نن لګیا دی کافران جمع دي چې مسلمان د اسلام نه لري کی، قرآنی تعلیماتونه لري کی، دا ټي وي او دا وی سی آر او دا دلانت سیزونه ډیر په تیزی باندې لګیا دی د مسلمانانو ځوانانو په ذهنونو باندې دا غي پړونو باندې باقاعده حمله کوي او په دې طریقې سره مسلمان نسل هغه د دین نه لري کوي. د هر مسلمان فرض د په دې وخت کې چراپاسی خپلم خشتګیره پریری کافر په ګیره باندې مري ګیره والا ګورن وای دا القاعده دا طالب ده. په داسې حالاتو کې د هر مسلمان فرض دی چې ګیره پریری کافره خپکیږي د رسول الله او د پیغمبرانو د سنت زم پریدم. عربو کډیرو نوجوانانو ګیره پری خوې بلانو جوانانو اوس ورشه اردن ته د خکولی د نوجوانانو ریونټ ته بلا کسان راغلیو نوجوانان د کفر وی مقابله ده. اوس په موږ خشتګیری ساتو کستن بسپین پټکې وو امریکا په پټکی باندې مري په ګیره باندې مري په دینی مدرسو باندې مري جمعتونه ډیر کوي او د سړک په غاړه جوړ کوي لولي موناري کافر چې تیریږي په دې مري چې دا خو د اسلام مراکز دي مدرسې جوړې کوي په دې باندې کافر مري قرآنی تعلیمات عام کوي. علاوه د قیامت پرز جواب بیا ورکول شي جواب تپوس بدر نه کیږي ولا تسالون یومئذ عن النعیم د نعمتونو بارکه به تپوس کیږي د بچو نعمت می در کړو دا نعمت په پس کې استعمال کړو تا د بچین انګریز جوړولو او لاړو امریکای ته او چې بیا واپس راغې په قران ډزې کولی په حدیث ډزې کولی په علماء حمله کولی دې لپاره د زوی لګلو قسم په خدای که خلاص شي تپوس بدر نه کیږي اولاد می در کړو تا اولاد ته موږ خېله تا اولاد ته قرآن خیله تا په خپل قرآن ته کړه دې باره کې به تپوس کېږي دا معمولی خبره نه ده. هلته بیا څه جواب ورکړي د مارونو سم لا وخت دی په خپلم قرآن مجیدونه یاد کوي په خپلم قرآنی تعلیمات حاصل کوي د دې کتاب د برکت نه به د قبر په تورو تیرو کې په روښانه رڼا کې او میدان محشر کې به د نفسي عالم نه به بچ کېږي د قرآن په برکت باندې او یو ډیر لوی محشر د نفسي دی. الله اکبر. ذکر نه کله دی ټریفک کې ایثار شم د آباد دینو کې نو سړی ته د قیامت منظر چې خدای دا خو سل موټرې مخ کې دي یا یو لوی غاڼه کې در نمرګره رکشي اغم لک 2 لک خلک جلسه کې ریوین کې خلاص لکه یا 12 لکه خلک یادات بای
مرګره بیا نشي مونده او چې حج کې درنه مور دی بوتلی او درنه روکشي او ته د مرګرو رخص سهالي دا خو بیا مونته شي لیکن آلتا د آدم علیہ السلام نه تر قیامت پورې دا ټول کائنات په موجودي او د نفسي نفسي عالم وي پلار به د زوی نه تختی زوی به د پلار نه تختی هغه دی کې به دغه اعمال صالحه پکارېږي دغه اعمال صالحه د حافظ خوا کې به ښکلی غوندې ځوان راشي حافظ ته به ملا وډبئ مه یارېږه زه دې ملاتړ یم زه دې همدرد یم حافظ قرآن به ورته وایي من انت ځوانه څوک خدای دې ستا دنیا وکباخه کي تا خو زماړه مضبوط کو اب ورته وایي زه دې ونه پېژنم نه که نه ما خو نه پېژندې ځوان به ورته وایي انا الذي اسهرت لیلک واضمعت نهارک حافظه ته خو هغه قرآن یم که نه چې پتا مې شپې شوګیره کړې وي او پتا مې لوګې تندې تېرې کړې وي الله تعالی به دې قرآن مجید ته هلته د ښکلي نوجوان شکل ورکي او د حافظ ملا به چې کوم دنو مضبوطه کړي حافظ به حیران وي ورته به وایي قد عجبني حسنک ستا ښایست خو زه حیرانه کړی یم تا نه خو د مشک او د عنبرو بوی ځي اب ورته د هغه کتاب یم اسهرت لیلک واضمعت نهارک او دغه رنګې د نیک مومن خوا کې به م یو ښکلی ځوان راشي او دې مومن ته به ملا مضبوطه که مه یارېږه کاکا زه دې ملاتړ یم زه دې مددګار او معاون یم دی به ورته وایي من انت هغه به ورته وایي انا عملک الصالح زه ستا هغه نیک عمل یم که نه تا به چې پنځه مونځونه جمع سره کول تا چې د رمضان روجې نیولي تا چې زکاتونه ورکړي تا چې خیراتونه کړي زه د ځوان په شکل کې اوس راغلی او د کافر په خوا کې به یو حیوان راشي قبیح المنظر د خنزیر په شان یا یو غټ اژدها یا یو اوښ هومره غټ لړم او سخا د مردارې بوی به تېځي کافر به ته ویړېږي څوک چې ما ته راځي زما خپله ګندګي لرې ده لږه ده اب ورته وایي انا عملک القبیح خفه کېږه ما زه ستا هغه ناکاره عمل یم تا چې کم کفر کولو تا چې کم شرک کولو تا چې کم ظلمونه کړي په خلکو تا چې کم قتلونه کړي دي تا چې کم رشوتونه اخیستي دي زه هغه عمل قبیح یم وعلى کل حال زه په دغه باندې اکتفا کوم او نور علما موجود دي الله تعالی دې دا مدرسه تر قیامته پورې دغسې سرسبده او شادابه لري او کم حضرات چې د دې مدرسې سرپرستی کوي د دې مدرسې خدمات کوي الله دې د هغوی دنیا او عقبه ښه کړي او کوم اساتذه او کومې طالبات چې پکې سبق وایي خدای د دارینو په سعادتونو باندې سرفراده کړي وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين